बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल हमीदिल हामिदिल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद वलालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन सियमा इमामना बक़ियतुल्लाह वलानतुद्दाइमतु अला अअदाहि मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी हक़्क़ि रसूलिही वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन अ'बुदुल्लाह वज्तनिबू ताग़ूत बर मुहम्मद व अहले बैते मुहम्मद सलावत। डेरो मोहतरम मोमिनानो अहले नमाज़ व इबादत व ताअत द जुमे डेरा मुबारका मोहतरमा वरीज़ा दे द इबादत वरीज़ा दे व सरा सो मनसिबतुना दी सगाबिया ज़िक्र शी खुसूसन व अज़ीमी हस्ते ज़िक्र दे सनन शपिया द अगे हस्ते व सरा द सिब्त अकबर द मशर अल-मसीह अगे ज़िक्र दे अगे वो हस्ते हवाले सरा सूरह क़ुरैशी अवाल खुतबे के पल महदूद टाइम के द अगोई ज़िंदगी बोंदे रोशनी व चवलेशी शपा मख्तर रवाना दे द पैगम्बर इस्लाम दग अज़ीमी हस्ते रहलातो वफ़ात सरा मंसूबा दे उसरा द पैगम्बर इस्लाम आगा अज़ीम मशर अल-मसाई सगा इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम दे दग शहादत से हम मंसूबा शपा दे वो सबाय वरीज़ा दे कुशश कौन सो द पैगम्बर इस्लाम ज़िंदगी मुख्तलिफ अबाद हवाले सरा अगबोंदे रोशनी व चवलेशी पैगम्बर इस्लाम आगा 63 साल उम्र करे दे लकसंगी नूर अंबियो अक्सारो दिन ज़ियाद उम्र करे दे इमामानो के सिवाद इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ना 55 काल उम्र वो नूर आम अंदा द्रे बंदिश पितो काम ज़ियाद उजन हुडीर ज़ियाद काम पैगम्बर हम द्रे बंदिश पितो काल उम्र वो दो द्रे बंदिश पितो कालो के सलवेख तो कालो पूरे पैगम्बर आगा ज़ाहिर के या पैगम्बर व नबी वाही और बंदी दी हवाले सरा नवरगली सलवेख तो कालो बाद वाही और बंदी रोला द रिसालत वाही द नबुवत वाही वो सरा आगाज़ नुज़ूल कुरान हम वशो गौरे हिरा के दवशो नो सलवेख तो कल न बाद द्रे बंदिशल यानी 23 साल दुरुश कला पैगम्बर वो दिकीम सम मक्के की पौत शोख पल आबाई वतान की
اوس د جنې هجرت وکړو سفر وکړو خپل وطن بې وطن شو مدینې ته ولاړو سم مدینه بیا خپل ځان لپاره دارالحکومت او دارالخدمت مقرره کړه چې یثرب نامه یې وه پیغمبر اسلام یتیم و پلار یې مخکې نه چې دنیا ته راشي هغه دنیا نه لاړ عبدالله بن عبدالمطلب پلار یې و یتیم و حتی مور هم هغه هم 15 شپې کوله د پیغمبر نو تیر شوي چې مور یې وفات شوه بالکل یتیم و تنهایی کې پاتې شو بیا دې تربیات خپل ترونو خپل خلفانې شروع کړو خو هغه ماحول کې دغه یتیم انسان څومره پاکیزه پاتې شو چې دا موږ لپاره یو عبرت او نمونه دی هغه پیغمبر چې یتیم و مغه وړوکوالي نه دغه لقبونه هغه ته امین و صادق لقب میلاو شو دوره به چا امانت کې دوره خیال ساتلو څکه شپې تیرونه او تضرورات به چا سه انتظار به نه راغلی هغه ځای کې به هغه ولاړ و څه تاریخ کې ځینې ځای کې میلاویږي څه وعده یې چې کړې وی نو دوره امین و خپلو وعدو کې څه شپه یې تېره کړله ځای نه نه و خورېدو ته دا څه احکاسه څه وعده یې کړې وی هغه واپس ورته راشي ورسره میلاو شي دا دوره د عظمت څښتن و صادق و امین و خبر کې ریښتونکی و مغه وړوکوالي نه دغه القاب اخ پیغمبر ته میلاو شو دا موږ لپاره آینه دی دا موږ لپاره عبرت دی چې امت محمدي سموت اور باندې فخر کوو خپله زندګۍ د پیغمبر اسلام څومره صفات دي هغو صفاتو آینې کې خپله زندګي وکسو رسول الله باندې بلند صلوات د پیغمبر اخلاق کردار ډیر عظیم وو څو ځایه خدای پیغمبر ته ډیر غوټ سند ورکړلو ثبوت ورکړلو کله ورته د ما حبیبه انک لعلی خلق عظیم اے پیغمبر ستا سره هیڅ پوج نشته خو تام داسې کار وکړلو د خلق د تربیت د هدایت سلسله د وچلوله چې هغه خلق اصلاحي او حکوماتو پوجونو په ذریعه سره نشي کولی تو هغه معاشره کنټرول کړه هغه وخت کې څو تمدن وو څو فرهنګ وو د روم فرهنګ وو د ایران کلچر وو تمدن وو یوه سابقه وو لرله هغه روم والا بادشاهانو هم ویله چې موږ خپل د عیسایت مذهب کې څومره کار وکړو خو پیغمبر چې مدینې کې لاس کاله یا 14 کاله چې کوم کار یې وکړلو هغه مو په سونو کاره هغه شی نه دی کړی نه هغه نتیجه یې کړې چې کوم پیغمبر مدینې کې تشکیل حکومت نه وروسته کوم کار یې وکړلو کوم خلک یې متاثر کړل کوم د اسلام مذهب بنیادونه ورسره مضبوط شو هغه کار نمونه دنیا کې نه میلویږي دا د پیغمبر اسلام اخلاق واجبه و اخلاق دا یعنی سیرت دا موتو لپاره چې د پیغمبر امت ځان بولو نو اخلاق نه کار وکړو نو زور نه تجاوز کوي نو روب حق نه تجاوز کوي نو تاسو را جیدات نه تجاوز کوي نو تاسو پیسې او ثروت نه تجاوز کوي
که چوک ځان ته مسخر کوای شي نو هغه یو تکات دی څه خدای پیغمبر ته وکړی دی هغه تکات دنیا کې الهي تکات هغه خلق عظیم هغه اخلاق عظیمه دي چې پیغمبر خپل دغه امت ته پرېښلي دي نو دا یو بهترین وسیله دی او تکات دی څو د پیغمبر امت اخلاق او حواله سره بلند وي اخلاقیات و ادبیات و آداب کردار حواله سره نمونه وي سو نور خلق وی که دنیا کې چیرته لاړې سو تا اخلاق بلند وي تا اخلاقو کې هغه نور مذهبونه تا اخلاقو کې د پیغمبر سیرت وکشي د تا سرات ورکې وکشي صداغه صحیح د پیغمبر امتی دی د اهل بیت تو سیرات باندې دا روان دی دا شی په کو د یو مسلمان وي د پیغمبر امت والا دا کاس وي پیغمبر اسلام ډېرې چونکې یو جامع نمونه دی هر حواله سره هغه اخلاق حواله سره هغه عدل و انصاف حواله سره علم حواله سره حلم حواله سره بخشش حواله سره قدرت حواله سره سیاست حواله سره قیادت حواله سره هدایت حواله سره کوم میدان کې چې پیغمبر اسلام کشي د هغه زندگی هغه ټول انسانانو لپاره بشریت لپاره مسلمانانو خو پرېږده ټول دنیا ته هر میدان کې هغه مشعل راه دی او راه هدایت دی بر عظمت نور خلقات محمد تا مهدی بر آوز بلند صلوات هغه پیغمبر نه دی پیژندل شوی دغه زندگی باندې کمه روشنی چوای شي هغه پیغمبر نه درغلی صرف د لپاره هغه صرف مسلمانانو لپاره نبی او رسول شي وما ارسلناك الا رحمة للعالمين كده وسلغوله عالمين نا مسلمين که قرآن کے مسلمین میں نبی و پیغمبر کار فریضہ عظمت و محدود و مسلمانوں پوری لیکن پیغمبر کی دا کمال ورکیو دا وسعاتو دا طاقاتو دا کمالات ورکیو سو خدای ډېر وضاحت سره ویلا سعید ما حبیبا تو کی دوره تقادر کې د کمالات در کې دي ته نن ورځ نه هغه وخت نه ته قیامت پورې ټول انسانانو لپاره ته هدي کې راشي ته رسول کې راشي قیامت پورې بیا د بل رسول ضرورت نشته ذکر وما ارسلناك الا رحمة للعالمين طول عالمین لپاره سغا حالت حاضر کړي آینده دی قیامت پوری دی خدای دغه هسته کې دغه ګډ سو کمالات عظمت لیدلو صدا رهنمایي کوي شي دا شی دین ورکلو شریعت ورکلو کتاب ورکلو سغا کتاب هغه شریعت هغه کې نقص نه رسی هر قانون کې هغه کې د ترمیم ضرورت وي ترمیم ویل کېږي هغه دیو جنا کېږي چې حالات مخته لوړو دنیا پیشرفته شوله ضرورت بدل شو نو کوم مخکې قانون هغه د وخت ضرورت په مطابق فیټ نه وي نو بیا قوه مقننه او مجریه لګیا شي هغه قانون هم قانونی حیثیت بدل کی هم اجرائی حیثیت بدل کی نو دو پیغمبر اسلام دغه هسته دغه شریعت دغه قرآن دغه رسالت هغه قیامت ورځ پوری ده یعنی دنیا هر څه ترقی وکي علوم هر څه ترقی وکي بشر هر څه ترقی وکي د پیغمبر شریعت کې هغه دغه هر یوه مسئله هغه جوابګو دی هغه پاسخګو دی هغه ته حل خي
دنیا اسمان ته وختله ستورو ته وختله دنیا څومره سرعت او تیزی پیدا کړله پیغمبر شریعت کې هر یو مسئلې دپاره حل شته پیغمبر هغه فرا زمني او فرا مکني دی شریعت هغه یو مکان سره محدود نه دی یو زمان سره محدود نه دی هغه حجاز سره مربوط نه و محدود نه و بلکې پیغمبر حجاز نه بهر حجاز هغه لکام څنګه نن سبا سعودیه یو هغه نه بهر علاقو پرې د پیغمبر هغه رحمت علمي او هدایت سلسله هغه وسیع وه پرشونه وه هغه محدود نه و ویله کې پورې هغه عجام و عرب دا نه پېژندل کلچر بدل و عجام و یو خل خوی و د عرب و بل خل خوی و خلکو ویله څه یو کس هغه هدي وي عربو پاره هغه څنګه عجامو پاره هدي کیدای شي زبان بدل ماحول بدل مکان بدل روش و سلوک بدل فکر بدل او ترقی و تمدن بدل هر شی بدل او بیا څنګه د شخصیت هغه په عربو باندې حکومت کوي شي په عجامو باندې حکومت کوي شي خو کې اندوره کمال ورکیو څنګه د ادا عربو په مزاج باندې اپیدو د عجامو په مزاج باندې اپیدو د هر چا هدایت سلسله د غلاس کیوا ځکه خدای رسول ټول عالمین د لپاره ډیر عرب نن سبا کوم لګ پیشرفته دي ځان ته زو مو تعلیم کړی هغه چې پیغمبر د عربو هدا پورې مربوط و محدود و ځکه چې قرآن کې د عربو خویونه ډیر دي خوی مثلا عرب ډیر قسمونه خوري اوس عربو خوی انداشه ده والله تعالی بالله قسمونه ډیر خوري قرآن کې قسمونه ډیر دي کله یو شی باندې قسم کله په ونو باندې قسم کله په بوټو باندې قسم کله په زیتون باندې قسم کله په انځر باندې قسم کله په وخ باندې قسم کله په زمان باندې قسم کله ول عصر باندې دا قسمونه برحال قرآن څخه کومه ده قسمونه ډاک ده نو هغه زمانه والا خلق اندا ویلا صدیق خود عربو طریقے کار روش زندگی دا قرآن کی دا شوینا زیادی نو دا قرآن محدود شو دا عرب و سراب عجامو حادثت کار نلری و خصوصا ازسی حیواناتو بانده قسمونا خوڑانا سغا حیوانات اغا ڈنگر اغا مال عربو کی زیاد ہو لکه مثلا وخ کسی وخ باندې قسمونه خوري افلا ينظرون الى ابل كيف خلقت کله خدای سلک وخ وکسي څنګه خلقات کړل ا ډونګای وکسي اور میږي وکسي خپې وکسي نور باډې وکسي وخ باندې تفصیل سره خبرې کوي اندیشون سره د صحرا ولا خبرې نور شینو خبرې د خرما ولا خبرې نو دا دلیل کولو کوشش کولو سو قرآن محدود کی اغا عرب پوری او اعتراض وکی او قرآن چکمہ دے جامعیات خاتم کی قرآن جامعیات لری قرآن جاویدان دے دو صفات لری قرآن یو جامع دے جامعین ہار شای قرآن کی ورکی دے آیاتون از توصیه الى رب ولا یابس الا فی کتاب بین دایا یو مهم آیات سکمندینا پاسده تبیانا لکل شی قرآن هر یو شید پر بیان ده سوره نحل تبیان ده یعنی هر یو شاعر که ده یعنی جامعه ده ده جامعات ختم والو و اندیشان سرا جاویدان شونا جاویدانی ختم والا قرآن دست کتاب دے سو دو ہمیشہ دو پارا زندہ دے قیامت پوری زندہ دے ادی احکام اغا روح تزا دے سوال لساو کولا محکی خالق ویلا سو قرآن مدو پارا نازل شوه دے نن سوال لساو کولا بس موت ورکیو موت دیش دا قرآن لکا مدو پارا نازل شوه دورا جاویدان دے او موتو نورستا
په سوونو کلونه تیر شي په زرګونو کلونه تیر شي هغه خلک بیا چې قرآن مخکې زمانې پر هغوی څور باندې پوهېدو هغوی در علم نه و هغوی دغه خبره باندې چې ته پوهېدو هغوی بیا چې د قرآن دا مو د آینه زمانې پر نازل شوی دی اوس مو خبر باندې پوهېږو قرآن دومره جاویدان دی هغه خلک بیا چې هغوی علم سره ترقي کړي وي هغوی فهم سره ترقي کړي وي وسایلو سره ترقي کړي دنیا کوم ته لوړوي هغوی بیا چې دا قرآن مو دپاره نازل شوی دی مو خبرې ورکړي دي ایمو مشکلات ورکړي دي مو دپاره راه حل خیال دی مو دپاره سعادت کتاب دی د هدایت کتاب دی یعنی دا د قرآن جاویدني دغه باندې دلیل دی څه دونه نو تضاد دی او خلک کوشش کولو ټیم تیر شو ځنو خلکو آیا جوړې کړې وي قرآن آیا قرآن چونکې درې ځایه هغه چیلنج کړی دی خلک چې تاسو یوه وړه غونته آیا راوړئ قل فاتوا بسورة قرآن معجزه دی یوه وړه غونته آیا راوړئ خدای پیغمبر ته هېڅ خلکو ته وایي د قرآن څه کومه دی د معجزه دی یوه وړه غونته آیا راوړئ کوشش یې وکړلو هغې خلکو جوړې کړلې عربو جوړې کړلې شعرا هغه وخت کې ډېر وو شعر شکل کې فیل والا یوه آیا هغوی نظري کې خپله فیل والا آیا یې جوړه کړله علم تر الی الفیل فیل ته نقص وي چې هغه دپاره له خطوب طویل خطومې طویل دی وداسې بهرحال نو دا شی خپله بیا فصاحه او بلاغات کېنستل سورہ کوم فیل په باره کې قرآن آیا دی هغه کې سورہ کوم کام ټکي دي او معنی سورہ وسیع دی جملې سورہ مختصر دي او معنی سورہ عظیمه او عمیقه دی او دا انسان کوم څه جوړ کړی دي هغه کې سورہ تطویل ورکړي دی سورہ زواید ورکړي دي سورہ محال سره مطابق نه دی سورہ کې وزن خراب دی سورہ کې مشکلات دي نغنه ورسته انسان کې نسلو د عجز اعتراف وکړو چې د قرآن مقابله کې حتی مو دوی جملې خو پرېږده چې یوه وړه جمله هم نشو جوړولی دا داسې کتاب دی چې دا اسمانه پیغمبر باندې جبرائیل نازل کړی او دا کتاب کې هغه کمالات ورکړي دي چې دې کمالاتو په مقابله کې چوک راتلی نه شي او دا قیامت ورځې پورې به دغه زنده وي او دا به جاویدان وي الله دې موږ ته توفیق راکړي د قرآن فهمي او د قرآن معرف باندې عمل کوونې او د پیغمبر زندگی هغه اپنو کوونې او هغه زندگی څنګه انسان دپاره عالم انسانیت او ټول بشر دپاره راه نجات دی راه عزت دی راه سعادت دی راه عظمت دی که چیرې ممالک اسلامي نه د پیغمبر کوم فرامین دي کوم تعلیمات دي کوم سیرت دی هغه اپنو کې یقینا امت اسلامي ټولو دنیا کې سربلند به کېږي الله دې موږ ته هغو فرامینو باندې عمل کوونې توفیق عطا وګرځوي والله دې موږ قوم باندې رحم وکړي موږ اتفاق اتحاد باندې الله دې محفوظ وساتي بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد